السلام علیکم خوږو پښتنو چې چرته اوسئ ژوندي اوسئ خو یو ډېر اهم خبر دی دا سره نن شریکومه د سوشل میډیا چې څومره ورکران یې دا ویډیو ضرور وګورئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. اولنۍ خبره دا چې که تاسو په هر پلیټ فارم باندې کار کوئ، یوټیوب باندې کار کوئ، په فیسبوک باندې کار کوئ، په ټیک ټاک باندې کوئ، لایو سټریمینګ راشي غلطي کنځلې کوئ، یو بل ته کمنټ کوئ، نو حکومت د دې دپاره یو داسې سیسټم راویستو، یو داسې کیس به چې په هغه کې به نه ضمانت کیږي او په هغه کې به چې کله یو کس ور واچوي نو په هغه کې به ضمانت نه کیږي. نو زه ته یم دا ویډیو د سره شریک کوم او چې څومره پښتانه دا ویډیو ځکه ضرور وګورئ. دا یو سایبر کرایم به لکه سایبر کرایم په شان یو کیس دی، نو هسې نه چې تاسو پکې هم یا د سوشل میډیا غلطي د نه وشي په سوشل میډیا پیک آی ډي تاسو یا پیک پیج نو د هغه د وجې نه تاسو ته نقصان رسېدلی شي، هغه د اوس نه ختم کړئ پښتنو. او ځکه که تاسو یو داسې کرایم وکړئ د حکومت خلاف یو چېرته پوسټ وکړئ نو په دې کې به تاسو ور وچې یو څه ناشنا سزا به وي. 15 دا کیس راغلی دی او دا به درته نن زه ښیم ګورئ، دا به ضرور واورئ ځکه په 15 پیجو کې دا کیس راغلی دی. دا به سره زه نن مکمل دا ویډیو شریکوم. دا چېرته چې کومه پولیس ښکاري نو دا دی پیغام دی، نو موږ هم پښتانه یو، موږ وایو چې تاسو ته دا پیغام در ورسوو. دا ویډیو د کومه نه دا پیغام را سره ضرور واورئ او زیات نه زیات د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته پته. بسم الله الرحمن الرحیم. امید ده تاسو به ښه یې، حالات به برابر یې، ټیک به یې. زه نن تاسو ته یو ډېر اهمه خبره مخې ته راوړم. اصل کې خبره دا ده چې زما ستاسو سره په سوشل میډیا باندې ډېر زیات یو خطرناک جوړ شوی دی او زه دا غواړم چې خپل حق ادا کړم. تاسو ته چې کوم دی څه خبرې مخې ته راوړم ډېرې زیاتې ضروري دي. دا اوس یو نوی رول جوړ شوی دی، نوی قانون جوړ شوی دی او دا قانون نن ماته په ټیبل باندې پروت دی او د دې تاسو ته صرف د یو څو پیجې ښیم. دا ګوره دا یو رولز راغلی، دا موږ ته بلکل دا فارمیټ راغلی دی، دا فارمیټ دی، ټیک ده، دا بیان دی پکې، دا فارمیټ دی. د دې رولز مطابق دا چې کوم اوس د سوشل میډیا باندې چې کوم خلک دغه کوي، دا کوم دا بکواسیات چې کوي، کوم چې دا غلط فیک آی ډیز استعمالوي او څوک چې مطلب دی د سټیټ او د یو بل عزتونه وچالوي، نو د هغې لپاره یو رولز دی، یو اورډیننس راغی او دا اورډیننس ډېر زیات انتهایي خطرناک دی. نو دې کې به د چا نان بیلیبل دی، ضمانت پکې هم نه کېږي او دا ریلیټډ ټو سایبر کرایم دی. نو دا ایکټ ما مخې ته راغی، دا ما ته نن راغی په ټیبل پروت دی. نو ځکه تاسو سره په دې باندې خبرې کوم چې مهرباني وکړئ په انټرنیټ یوز کولو کې، په وټساپ یوز کولو کې، په پیجونو یوز کولو کې، په لایو سټریم باندې، په حاشیو خپرولو باندې، په لایو سټریم په حاشیو خپرولو باندې دا یو ښه زبردست قانون جوړ شو. نو بیروني ملک کې زموږ سره دغه نشته، خو چې پاکستان کې کوم کسان موجود دي نو دا د هغې پوره بایوډیټا کمپلیټ جوړېږي به او چې څوک ګالم ګلوچ کوي، کنځلې کوي، بې بربنډي کوي، بې عزتي کوي او داسې بهاشه گفتگو کوي یا بهاش کارونو کې انوالو وي، نو د هغې لپاره ډېر سټریکټ قانون جوړ شو. دې کې دا نان بیلیبل کیسونه دي، دې کې به تاسو بیا د حکومت نه هېڅ قسمه څه هیلپ نه شئ اخیستی او دې باندې دا متفقه فیصله شوې ده چې دوی ته به مونږ سخت نه سخت سزا ورکوو. نو مهرباني وکړئ تاسو کوم کسان چې په لایو سټریم باندې راځئ، تاسو چې کوم په یو بل ته په وټس په هغه باندې کوم کنځلې کوئ، کوم بې عزتیانې د یو بل کوئ، نو ستاسو خو دا خیال دی چې ګنې بس داسې تېر شو، خو د دې مونیټرنګ کېږي، دې دغه کېږي. لهذا بینګ پاکستاني، بینګ پښتون، تاسو د سټیټ خلاف یا مطلب دی چې د ادارو خلاف یا تاسې مطلب دی هر هغه څیز چې په هغې ستاسو د شخصیت بې عزتي کېږي، ستاسو د حکومت بې عزتي کېږي او ستاسو د عزت بې عزتي کېږي. لکه مطلب دی چې کنځل ویل، بدې ردې ویل، ګنده خبرې کول، فحاش خبرې کول او دې باندې چې کوم دی د دې ایکسچینج کول یو بل سره په دې ډېر شدید پابندي ده او دا ایکټ مطلب دی تاسو غریبانان یې، عاجزانان یې، جذباتو کې مو څوک رانولي او یو بل ته کنځلې کالي ګلوټ دا سیسټم پرېږدئ. دا یو ښه میسج در کوم، اډوانس کې در کوم او زه خپله دا یو دغه ګڼم چې تاسو ته اګاهي در کوم. واقعي د اګاهۍ نه وروسته په دې کې کریک ډاونز وي او ډېر یو شدید کریک ډاونز وي. ځان د بهتان نه، د فواحشاتو نه په انټرنیټ باندې، په ګروپونو باندې د دې نه وساتئ او که څوک یو بل سره خبرې کوي هم ډېر په پازیټیو اندازې کوئ. زما اصل لایف نشته، خو ستاسو دپاره دا خبره کوم چې دا تاسو مهرباني وکړئ، ګالم ګلوچ دا څیزونه، دا فحاشیانې او که دې کې سرکاري خلک ناست دي او